ډیرو محترم مسلمانانو داسې ناشنا او طاقتوره وظیفه ان شاء الله داسې وظیفه د محترم مسلمانانو چې تاسو به ان شاء الله نه په ژوند کې چرته اوریدلی وي که اوریدلی وي نشم ویلی خو چرته ان شاء الله کړي به تاسو نه وي ها داسې نایاب او داسې ناشنا وظیفه ده ان شاء الله ښکلې وظیفه ده اسانه هم ده ها نو دا وظیفه چې کوم انسان درې وارې کوي صرف یې درې مرتبه د سحر د مونځ نفس درې مرتبه د ماښام د مونځ نفس په دې باندې 1 منټ ټیم لګي محترم مسلمانانو سحر او ماښام دومره غټې فایدې دي 4-5 فایدې راته بیانوم دومره غټې دي محترمو چې ان شاء الله تاسو به په دې پیدو باندې خوشاله یې ښه په دنیا کې به هم خوشاله یې په آخرت کې به هم خوشاله یې او ډېرې قیمتي فایدې دي نو لحاظه دا وظیفه را سره پوره واورئ ان شاء الله چې تاسو ته غټې فایدې بیان کم دا 15 نو تاسو به ان شاء الله دومره خوشاله شئ مطمئنه به شئ ان شاء الله سکون به راته میلو شي خوشحالي به راته میلو شي نو لحاظه دا وظیفه را سره واورئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونه خویندو هغه مسافرو چې کم بهر وطنونو کې ژوند کوي مسافر دي رونه دي خویندې دي دغه رنګ مشران دي سپینګیري دي نوجوانان دي الله جل شانه دې تمام مسافرو تمام مسلمانانو په زندګو کې ډېر برکتونه ډېرې خوشحالۍ ډېرې کامیابۍ د دنیا او آخرت واچوي پرون چې موږ ته چا د ختم ویلي وو نو هغوی دپاره الحمدلله پرون د سورت یاسین ختم موږ کړی دی هغوی د خپل ځان دپاره په دغې باندې دعا وغواړي موږ هم د دعاګانې کوو چې الله تعالی دې په ستاسو حاجتونه پوره کړي خو تاسو ته هم پکار دی چې د هغې ثوابونه ما تاسو ته در بخلي دي نو تاسو داسې کار وکړه چې خیر د یو سیر وریجې یا یو لږه شان حلوا پخه کړه د الله تعالی په نوم باندې ورکړه چې الله دغې مولانا چې کم موږ دپاره ختم کړی د سورت یاسین کومو خلکو چې ما ته ویلي یا کم خلک چې زموږ ویډیوګانې ګوري الله نو د ما دپاره قبول کړي صحیح ده موږ ته هم کوو تاسو په خپله هم ځان ته دعا وغواړئ محترم مسلمانانو نن چې زموږ کومه وظیفه ده ډېره عجیبه او ډېره بهترین او ډېره ښکلې انداز سره وظیفه ده کوم انسان چې دا وظیفه شروع کړي د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو مسلو دپاره د خپلو پریشانو دپاره نو ان شاء الله الله جل شانه به د انسان ته ډېرې غټې فایدې ورکړي د دنیا او د آخرت خوشحالۍ به الله جل شانه درکړي وظیفه به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم محترم مسلمانانو دغه وظیفه ده هېڅ پکې ګران نشته دا به تاسو چې کله سحر مونځ کوئ نو درې وارې به دا وظیفه وکئ ها کله چې د ماښام مونځ کوئ نو بیا به یې 3 وارې ووایئ صحیح شوه وظیفه کومه ده ګوره غوږ شی وتی په دې سکرین باندې ټوله نه راتله لیکن 2-3 ټکي اوسه سیوا دي رضیتو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم بس دغه وظیفه ده ها رضیتو بالله ربا وبالاسلام یا ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه و آله وسلم دا چې سحر مونځو که 3 وارې وایي ماښام مونځو که 3 وارې وایي پابندۍ سره د دې فایدې محترم مسلمانانو تاسو واورئ ګوره لومبنۍ خبره خو دا ده چې تا باندې په دنیا کې هم الله تعالی هر قسم رکاوټونه بندشونه به ختم شي په قبر کې د ټول نه غټه فایده ده چې قبر کې به هر انسان نه کو مسلمان دی کو کافر دی قبر کې به انسان نه 3 تپوسه کېږي ها دا مو تاسو باندې را روان دي ښه ځان د دې نه غافله کوئ ځان مه دا خبره هېروئ صحیح شوه که نه ګوره 3 تپوس به کېږي من ربک ما دینک من نبیک نو دې کې هغه 3 وانه جوابونه الله تعالی جمع کړي د جناب محمد رسول الله سلام حدیث هم دی د بخاري شریف چې رضیت بالله چې رب می الله دی صحیح شوه او دین مې څه شی دی اسلام دی او نبی او زما پیغمبر چې دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا داسې نه چې بس انسان وي ما ته په دنیا کې دا خبره یاره ده نه په خبر کې چې ستا څنګه عمل وي او چا چې خصوصا د دې وظیفې هغه ورد کړی وي سحر مونځ نفس ماښام مونځ نفس 3 وارې نو دی به خصوصي توګه باندې الله تعالی د په جواب باندې اټومیټیکلی جاري کړي ښه صحیح شوه لومبنۍ فایده خو یې دا چې قبر کې دا په موږ را روان دي واورئ نو بیا دا زده کوئ دویمه خبره ده محترم مسلمانانو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به زموږ شفارس کوي درېیمه دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ان شاء الله د هغه سره به الله جل شانه موږ جنت ته بوځي درېیمه دا محترم مسلمانانو چې د قیامت پر ورځ به الله جل شانه ډېر زیات غصه وي ها
او الله تعالی څه فرمایي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهت دی، څه شو هغه بادشاهان، څه شو هغه وزیران، څه شو هغه متکبرین، هغه تکبر کوونکي، هغه مالداره سرمایه داره څه شو، ټول به خبرې نشي کولی. به الله جل شانه په خپله څه فرمایي لله الواحد القهار، د هغې تنها ذات نن حکومت دی، بادشاهت دی چې په ټولو دنیا باندې هغه غالب دی او تنها ذات دی. نو دغه 405 فایدې به راته الله جل شانه انشاءالله درکړي. محترم مسلمانانو دا وظیفه انشاءالله د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو د مشکلاتو دپاره هم کولی شئ. دا ورته وسیله کوئ، سحر مونږ نه پس ماښام مونږ نه پسې وایه وسیله کوئ الله د خپل جناب محمد رسول الله سلام په وسیله باندې د دې وظیفې په دې کلمې په برکت سره الله تعالی زما دا حاجتونه پوره کړي، زما دا مشکلات ختم کړي. مالک الله ته په ما باندې خصوصي رحم وکړي انشاءالله چې الله جل شانه به د باندې رحم وکړي، فضل به د باندې وکړي. د الله تعالی در لوی دی، د الله تعالی ذات لوی دی. څوک چې د الله تعالی شو الله تعالی به د هغه شي، څوک چې د الله تعالی نافرماني وکړه الله تعالی به د الله تعالی موږ د هیڅ حاجت نشته، نه زموږ عبادت ته حاجت شته، نه زموږ منځونو او دسونو ته شته. خپل ځان ګټه ده، خپل ځان وپېژنو. څنګه چې انسان په دنیا کې ځان کامیابول غواړي داسې رنګې موږ په آخرت کې هم ځان کامیاب کړو. ګوره دنیا چې څومره زندګي ده نو هغه عمره دې دپاره محنت کوشش فکار ده. دنیا څونه زندګي ده، آخرت کې چې څومره ایسارېدل دي هغه عمره د آخرت دپاره فکر او غم کول فکر دي. څومره چې قبر کې ایسارېدل دي نو د قبر زندګۍ دپاره هغه عمره حساب کول ځان دپاره. دنیا زندګي لږه د موږ پکې لږ ایسارېږو، 50-60 کاله، د آخرت ډېره د موږ الټه شوي. دنیا دپاره ځان مړ کو، په خولو باندې، په ګرمو باندې، په سخت هم برداشت کوو، لذتونه هم برداشت کوو، رسواګانې هم برداشت کوو. لهذا د آخرت دپاره ځان ډېر فکرمند کړئ. نو انشاءالله حدیث مبارک کې راځي که نه څنګه چې انسان په دنیا کې وخت تېروي څرنګه وخت تېروي، په ګناهونو کې تېروي د په ګناهونو کې الله تعالی مرګ راوایي، او که په نیکو کې تېروي په نیکو کې به وله راځي. دغه رنګ په آخرت کې په قبر کې هم دغه رنګ د انسان بیا وفات کېږي، آخرت کې